حامدا ومصليا ومسلما اما بعد محترم المقام سامعین کرام عموماً مسلمانان په دې رجب المرجب کې خپل زکات ادا کوي او الله رب العزت دې ټولو ته دا توفیق ورکړي مستحقینو ته خپل زکات ورسوي. خو لیکن د بعضی خلکو ذهن کې دا سوچونه چې زکات ورکو نو ای سره معلوم ډیر وي او زمونږ په مالونو کې کمی راځي. امام بیهقی رحمت الله تعالی علیه مبارک یو حدیث پاک ذکر کوي، نبی کریم رؤوف الرحیم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي وی زکات ادا کې د خپل اموالو حفاظت وکړي. مطلب دا دی چې کم بنده زکات ورکوي نو دا هغه د غونډ اساسي حفاظت د رب کریم په دربار باندې شو. دویم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي صدقات ورکې د خپل مریضانو علاج وکړي. ټیک دا علاج خو سنت نبوی علیه التحیت والتسلیم هم دی، ورسره سره د مریضانو د صحت په بنیاد رسول الله مبارک فرمایي چې صدقات تاسو ورکړئ د رب کریم رضا دپاره الله رب العزت مریضان به جوړ کړي. په دریمه مرتبه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي دعا د رب کریم په دربار کې وغواړئ، عاجزي د الله جل مجدوه دپاره وکړئ رضامندۍ دپاره. نو ازمایشونو امتحاناتو د اختباراتو نه رب کریم به تاسو محفوظ کوي. نو په دې بنیاد باندې زکات دا د انسان د اموالو د حفاظت په بنیاد باندې دی. په دې کې ډېر لوی حکمت پروت دی. او بیا کم بنده چې زکات نه ادا کوي، نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو حدیث پاک دی، صاحب د تفسیر روح البیان ذکر کړی دی، حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ مبارک د دې حدیث مبارک راوی دی. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک او فرمایل چې د سړو د همنشینۍ نه او د سړو سره د ناستې پاستې نه ځان وساتئ. په دربار رسالت کې صحابه علیهم رضوان عرض شو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کم خلق دي چې تاسو د هغې سره د صحبت او د همنشینۍ په بنیاد باندې او منع کوئ. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک وفرمایل هغه خلق دي دا چې د خپل مالونو زکات نه ادا کوي او هغه اغنیا دي چې مالونو زکات نه ادا کوي، د هغې سره همنشیني مه کوئ. او بیا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا هم وفرمایل وی په جنت کې ما د ټولو نه زیات فقرا لیدلي دي او په جهنم کې د ټولو نه زیات ما څه شي دي اغنیا لیدلي دي. الله جل جلاله و امن واله ټولو مسلمانانو ته چې په چا باندې زکات لازمي واجب وي د خپلو هغه مستحقینو ته د ورکولو خدا پاک طاقت او قوت او همت او توفیق ورکړي. او بیا مستحقینو کې ټول د امت رسول الله صلی مبارک کې هم مستحقین وي، خو لیکن شریعت دا وی چې ستا په رشته دارۍ کې چې کم مستحق دی نو چې هغه له ته زکات ورکوې نو د هغه له د زکات ورکولو دوه ثوابونه دي. یو خو د صلې رحمۍ په بنیاد باندې ورنږدې شوې، بل ورسره ته د صدقې د زکات په صدقې واجبه د زکات په بنیاد باندې تاسو څه وکړو او هغه امداد دې ورسره وکړه. بجای د دې چې عام یو مسلمان وي هغه رشته دارۍ نه بهر وي چې هغه له زکات ورکوي نو د دې خپل غریب چې مستحق وي د زکات د ده له زکات ورکول څه شی دی او ډیر د ثوابونو د دوه ثوابونو د ګټا دپاره دا ذریعه او سبب ګرځي. او خو ښکاره خبره ده چې څومره ستا اصول دي د زکات په بنیاد باندې چاله ورکول پکار دی چاله نه دي ورکول پکار. څومره اصول دي چې ته د چا نه پیدا یې نو بره ورپسې ځه چې رب کریم دومره عمر ورکړي مور لا د هغه مور لا یا د پلار مور لا اصول دي د هغې نو بره چې ځې نیکه لا او د هغه والد صاحب لا د هغه والد صاحب چې جمدی نو دوی له زکات نشي ورکولی. او څومره ستا نه فرو دي ستا بچي دي او هغه د فروع په بنیاد باندې زکات نشي ورکولی. باقي څنګ کې چې څومره رشته داران پراته دي نو هغې سره اول د زکات په بنیاد باندې راتګ کول عامو مسلمانانو په نسبت باندې دا د ثوابونو په بنیاد باندې ډېر زیات حق لري. الله رب العزت زکات مبارکه میاشت ته د مستحقینو ته د زکات ورکولو اغنیاو ته خدا پاک
دا همت او طاقت او قوت الله جل مجو نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ.